20 نمبر آیات شلم نمبر آیات د سورہ مومنون. دی آیات کې الله جل شانه د هغه خپل انعاماتو ذکر فرمای کم چې د دینه مخکې ذکر کړو. دې مخکې الله جل شانه فرمایل د تاسو چې په مخ د ځمکه باندې دا کم باغونه نه د انګورو د کجورو نو دا ما پیدا کړی دي. یا دین علاوه دا څومره مختلف قسمه میوې دي تاسې خورئ، دا ټول په ټوله میوې دا موږ پیدا کړی دي. دې نه اوس هم قرانګي الله جل شانه د یو خاص ونې ذکر کوي چې په هغې کې فواید ډېر دي او هغه ونه چې دا هغه د زیتونو ده. نو الله فرمایي وشجرة او داسې یو ونه موږ پیدا کړې ده تخرج من طور سینا چې دا د طور سینا په غر کې راخیږي. هسې د زیتونو ونه خود ارسه به ارځی کې وي خو د دې مین مرکز چې و دا شام او فلسطین دي دا غزې غرونه دا به هلته کې کېدل. دا راخیږي په طور سینا کې. تنبت بالدهن وصبغ للآکلین دا خوړول تنبتو راټوکوي تیلو لرا وصبغ للآکلین او دا سالن دی د پاره د خوراک کوونکو. نو دی دا چې دا زیتونو تیل چې دی دا سالن هم دی. یو سړی وغواړي چې تیار سالن نه وي نو د زیتونو تیلو سره دی خوراک چې دی نه دا کولی شي. او په عربو کې دا هم دستور مو کله به سالن نه نو د زیتونو تیلو سره به مخکې خلکو خوراک کو. لکه څنګه چې دلته کې زموږ دپاره څه وي سوچه غوړي وي نو داسې یې دپاره دغه تیل و. بل دا چې زیتونو تیل په دې سره خلک چې کم ځای کې درد وي تکلیف وي هغه ځای پې مالش شي نو الله هغې کې شفا یې خیر هغې ته پې شفا میلاوي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي کلو الزیت تاسو زیتون خورئ او بیا فرمایي چې په دې باندې ځان هم مالش کوئ ودهنو به په دې خپل ځان هم مالش کوئ فانه فیه شفاء من 70 داء په دې کې د اویاو بیمارانو د اویاو بیمارو په دې کې شفا ده. منها الجذام او یو د هغې نه د برګي بیماری ده یا هغه بیماری چې سړی رپي شان قدرتی رپېدل پټې خصو کوئی کمزوري وي بس رپي نو د هغې نه په دې کې بیمار شفا ده. څو چې زیتونو تیل خوري او یا په خپل بدن چې دی دا مالش کوي الله جل شانه په هغې کې دا شفا یې ښه ده چې د ته به ټول بدن تکلیف به پې ختمېږي او چې څوک یې دننه خوري نو چې دننه کمې بیمارۍ دي الله به تېنه هغه هم چې دی نو دا به وباسي. بعضې خلک بیا دا خبره کوي چې زیتون تیل استعمال کوي نو بیا بار مه روځي ځکه چې دا ډېر زیات ګرم دی. نه دې کې څه دغه نشته دی بدیت نشته کوئی سړی بیا بار روځي او ګرځي مالش پې وشي او بار روځي ګرځي نو هېڅ څه بدیت چې دی دا به دې کې نشته. بیا فرمایي وان لکم فی الانعام لعبرا الله فرمایي بېشکه ستاسو دپاره په چارپایو کې په ځناورو کې ډېر عبرت دی خامخا عبرت دی نشانې دي. تاسو نسقیکم مما فی بطونها موږ کوو تاسو ته هغه څه چې د دې په خېټو کې دي. نو د ځناورو په خېټو کې څه دي د غوا په خېټه کې پی دي میخه په خېټه کې پی دي دا موږ ته څوک راکوي دا موږ ته الله راکوي. الله فرمایي چې دا د ګوبر او د وینې مینځ کې دي خالصا لبن سائغا للشاربین او دا خالص دي دې کې د وینې څه ملاوټ نه راځي. دې کې که تاسو چېرته وګورئ یو بوس به پکې چېرته نه راغلی سوټه به چېرته په پیو کې نه راغلی
الله جل شانه د وینې او د سوټې په دې مینس کې خالص پی رویستونکي ذات دی. الله فرمایي چې موږ اسکو دا پی تاسو ته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کم خوراک او اسکاک دی هر یو د خوراک او اسکاک خپل دعا ده. تاسو خوراکو کې نو دعا وایي چې خوراک شروع کوي الحمدلله الذي بسم الله وبرکت الله او خوراک چوکه الحمدلله الذي طعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. خو پي چې دا خوراک هم دی او دا اسکاک هم دی نو پيو د بار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دعا او خدلا اللهم بارک لنا فيه وزدنا منه. الله ما ته فيو کې برکت واچي او دا موږ د پاره زیات کې دا د الله یو ځان له خاص انعام دی په موږ تاسو باندې چې د دینه چې دی متفیرا کوي. ولکم فیها دا نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیها منافع کثیره او تاسو د پاره په دې کې نورم ډیر منافع دي. فیو د شوګور نو د فیو نور موږ سونه پیډیالو ماستې جوړو دغه مستونه بیا کوچو باسو د دینه بیا شمله بیل اوزي په وړي کې خله شمله استعمالي کوچ ته نه وزي کوچم خله خوري او بیا د کوچ نه سوچ غوړي وزي سوچ غوړي هنن سبا چې تاسو کې نو 4000 روپۍ کیلو دي. نو دا دومره قیمتي شی دا سره جوړیږي دا هغه سزنا پيو نو دا پیچا پیدا کړی دی دا الله پیدا کړی دی. ومنها تاكلون او بعض دا سدي چې تاسو دا غې نه خوري دا روزانه چې تاسو په بازار کې کمی غوخه یاله دا یا د غویار وي یا د میخي وي یا د سنډاوي نو دا چې تاسو د بار حلاليږي دا چا پیدا کړی دا الله پیدا کړی دی. وعليها او بعض د زناورنا وعلى الفلك او په کشتیانو باندې تحملون تاسو سره ولي شي. نو بعض زناور لکه اس شو هغه باندې خلک سورلی کوي هغه رنګي اوخ شو په باندې خلک سورلی کوي د اوخنا او د اسنا یا د خرنا د خچرنا دینه علاوه په غوی باندې پسنده باندې په دې سورلی نشي کولای. یو واری یو صحابیو په غوی باندې سور روانو وی غوی وته الله گویا کو ته وی چې الله د دې سورېدو لپاره نیم پیدا کړي ځا الله د یوې لپاره پیدا کړي په ما باندې یوې کو پټی را باندې اړه نو غویان دا د پټی لپاره دي. هر یو جناور الله خپل ډیوټي حواله کړی دا. نو اوخه او اسونه الله د جنگ د لپاره پیدا کړی دي. اوخ الله د اوږد سفر د لپاره پیدا کړی دي. د څوک کوي د الله کوي. ولا نو مخکې د کشته ذکر وشو الله جل شانه د کشته چې ایجاد موجد ایجاد کون کې دا غ ذکر کوي. نو یې فرمایل ولقد ارسلنا نوحا الى قومه البته تحقیق مونږ لګل دي نوح علی السلام نه خپل قوم ته فقال يا قوم اعبدوا الله وی فرمایل اے زما قوم د الله عبادت کوي ما لكم من اله غیره تاسو د پاره د الله نه اله وسو کې الله چې دین دا نشتا افلا تتقون آیات سنې ریږي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه بس اوه ملأ یعنی سردارانو هغه کسانو کوم چې کفر کړي د قومه د نوح علی السلام د قومنا سی ویل ما هذا الا بشر مثلكم دا سړی دا خو تاسو پرنګ دی دا خو نه دی مګر تاسو پرنګ یو بشر دی. ندی دا ګمانو چې بشر پیغمبر چې دین دا انسان نشي کېده پیغمبر دا به فرشته وینو دا دې ګمان وو. الله نو څوی ما هذا الا بشر مثلكم دا خو تاسو پرنګ یو بشر دی یو انسان دی یرید ان يتفضل علیکم دا اراده لري چې دې بڑای حاصل کی فضیلت حاصل کی پتا سو باندې ولو شاء الله لانزل ملائکه وچره الله جل جلاله مختلف نو قامه نازل کړي وي فرشتي لرا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين او مو خو نه دی اوریدل دې خبر لرا مخکینو بلارانو دا خبره هم نه دی اوریدل. ان هو الا رجل او ندی دا الا رجل مگر یو سړی به جن دا خو دیوانه دی په دغه پیریان دي فتربصوا به حتى حين نو بس تاسو د په باره کې د څه وخته پورې انتظار وکړئ. الله دې په خیر عمل کوي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول